او په قتل کې قتل اولاد او بیا لیکلي قتل اولاد په دوه قسمه دی. توجه موضوع لرالم. یو قتل اولاد په زمانه جاهلیت کې لور به پیدا شوه ژوندی به یې ښخوله آر به یې ګڼه شرم به یې ګڼه پیدا ہوتے ہی زندہ به درگور کولا. قتل اولاد میرے رب نے فرمایا بی ای ذنب قتلت. ننم هغه قبرستان موجود دی خانه کعبه ته چې مخ کې ستا دی ښي طرف ته غټه کوبري ده په هغه دروازه وځه ګولډن باندې ابي زمزم کوی دی هغې نه مخکې لاړ شه قبرستان دی. ای دي صاحب په دې قبرستان کې څومره قبرونه دي دا ټولې ماشومان یې ژوندی ښخې کړي دي. دا حج عمرې والا چې یو بل نه ورک شي په موبایل یو بل ته وایي کوم ځای ولاړې هغه د ماشومانو قبرستان سره ولاړې هغه د ماشومانو ادیې سره ولاړې. رب نے فرمایا بی ای ذنب قتلت په کوم جرم قتل شو جرم سو زما ګناه سوا. توجه یو قتل اولاد زمانه جاهلیت کې دویم قتل امام راغب سے فرمای توجه چا چې اولاد بچی د قرآن نه محروم کړو د حدیث نه محروم کړو دینی تعلیم اسلامی تعلیم مذہبی تعلیم او تربیت نے اولاد بچی محروم کړو چا چې د قرآن نه بچی محروم کړو دنیا حیث د وجه دنیا لالچ د وجه دنیا محبت د وجه چا اولاد بچی د قرآن نه محروم کړو امام راغب سے فرمائی دام قتل اولاد کی داخل